كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مخکې آیات کې الله رب العزت څو مصارف د مال خرج کولو ذکر کړي وو. همدارنګه دا یو تپوس کړی و صحابي عمر ابن جموح رضی الله تعالی عنه څخه تپوس کړی نبی صلی الله علیه وسلم نه چې موږ کوم مال خرج کوم او کوم ځای کې خرج کوم. نو سوال مطابق جواب وشو لکه څرنګه جواب سوال شوی و تپوس شوی و. همدارنګه الله رب العزت د دې جواب هم ذکر کړي. په دې ټایم کې دا آیتونه بیا نازل شول او به ترتیبي د مال خرج کولو خلک هغه ذکر کو چې یو مور پلار رشتہ دار یتیمان مسکینان او مسافر خلک دیو باندې خرچه لازمي دي او بعضې هغه وي چې هغو باندې وجوبي شو لکه زکات وغیره ورکول او مور پلار چې وي د هغو باندې زکات نه کیږي بلکې دوی باندې خپل بچو مې لازمي دي چې هغه به خرچه کوي مور پلار باندې. او نن سبا کیسه الټه شوې دي خلک د مور پلار باندې خرچه خود نه کوي. ډېر داسې وي چې هغوی د مور پلار نه اوس هم په زور غواړي. نو دا شی چې دی بیا ظلم کې رسي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه یو واقعه چې نبی صلی الله علیه وسلم ته راغلې وه نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه بچي ته ویل چې یاره دا ته او د تا مال چې د تا پلار والا دی. نو دې د وجې نه په دغه کوم بچي وي اولاد وي د دوی خرچه نفقه چې دا د مور پلار په دوی باندې لازمي چې دوی مور پلار خدمت به کوي. او مور پلار خدمت د وجې نه انسان په عمر کې برکت رسي، رزق کې پراخوالی رسي او همدارنګې زندګي کې چین او سکون رسي. نو دا ځان ته یوه بېله موضوع د مور پلار خدمت او مور پلار یې خرچه کول لمبه چوړه موضوع بیا ونه جوړېږي. او د نن آیت کې الله رب العزت ذکر کوي کتب علیکم القتال وهو کرح لکم. دې ځای کې د جهاد یو خبره بیانېږي په دې طریقې سره چې دا جهاد په ټولو عملونو کې بهترین او اوچت عمل دی. درجې هم اوچت دي، ثوابونه هم زیات دي او همدارنګې د جنت ته د ټولو نه مختصر او لنډه لار چې دی هغه هم جهاد دی. نو الله رب العزت ذکر کوي چې کتب علیکم القتال وهو کرح لکم. دا جهاد په تاسو باندې فرض شوی دی. وهو کرح لکم یو کرح د کاف په پیښ سره رسي او یو د زبر سره رسي، د دواړو کې فرق دی. او د دې کوم ذکر دی دا کرح دا هغه کرهول دی شي هغه نفقول دی شي بد ګڼل دی شي هغه انسان طبیعت بد ګڼي. لکه اصل کې دې کې خبره ذکر دغه د شریعت طریقې سره نه چې شریعت کې جهاد فرضول راغلی دی په دې خلکو باندې بد لګي نه بلکې د دوی طبیعت دا بده ګڼل. ځکه جهاد یو داسې عمل دی چې دې کې د انسان مال هم لګېږي او مال هم محبوب شی دی او همدارنګې ځان هم لکې لګېږي خپله وینه او سر هر څه کې قربانېږي. نو ټول هغه انسان د کوم محبوب شی دی هغه ټول کې خرڅ کېږي. د دې د وجې انسان طبیعت چې دا بدې ګڼي او دې د وجې نه ذکر شوی وهو کرح لکم. او دې کې بیا پکار دی چې د طبیعت او د هغه خبره دا چې پکار دی چې بیا رحمت ذکر وي دا کرح دا نوی ذکر شوی. خو مفسرین ذکر کوي د دې وجې نه ذکر شوی چې الله تعالی خپله حکمت وښیي بندګانو ته چې ګوره دې کې ذکر شوی چې وهو کرح لکم د جهاد کې مشقت او تکلیف وي. نو چې جهاد کې مشقت او تکلیف وي نو ګوره د الله تعالی په خپلو بندګانو ته د دې باندې لوی او غټ انعام ورکړي د وجې نه دې ذکر کړی دی. او بل دا ذکر کوي چې بعضې ډېر خلک داسې وي عام طور باندې د کوم دیني کارونه دې حکمت په د مو تاسو نه لګي. ګوره یو داسې عمل به وي چې هغه عمل به مو تاسو طبیعت بد ګڼي. لکه دې کې څه ذکر دی چې عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. ډېر وایي داسې وشي چې یو داسې کار وي چې هغه مو تاسو طبیعت باندې بوج رسي بوجي ګڼو خو هغې مو تاسو پر الله تعالی خیر یې ښیي
او ډېر کارونه به داسې دي چې هغه مو تاسو طبیعت یې خوا ګڼي یا دنیوي شی مو تاسو طبیعت یې خوا ګڼي په هغه کې مو تاسو پر پټ کې شر او تکلیف ورکړي اخی نو دا تعالی په هر یو کار کې حکمت وی دی چې دې ذکر کړی دی كتب عليكم القتال وهو كره لكم پس که شوی دی په تاسو باندې جنگ یا جهاد وهو كره لكم او دغه بد ګڼئ تاسو وعسى ان تكرهوا شيئا او قریب دی چې یو شی به تاسو بد ګڼو وهو خير لكم او دا به وي تاسو لپاره بهتر وعسى ان تحبوا شيئا او قریب دی چې یو شی به تاسو هغه محبوب ګڼو خوښ به ګڼو وهو شر لكم او به هغه تاسو لپاره تکلیف دی تکلیف رسونکې والله يعلم وانتم لا تعلمون الله تعالی پوهیږي او تاسو چې دا نه پوهیږئ په حکمت دې کارونو باندې